بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. صلى الله عليه وسلم. قانون سبق څنګه بندګه قانون سبق کې دا خبره شو وکنه ضربتما دا باندې ولي یو شان دي نو په د پریوده چې یو خو دا ضربتما چې دا ولکه د تسنیه سي دي دا قلیل الاستعمال دي او دویم دا چې لکه دې د لاندې زمير انتما چې دا پټه انتما زمير یو دی نو دا شان ضربتما هم دغه یو شان دي او د متکلم مبارک خبر شو نن سبق کې اولنې خبر ادا کړي چې ضربتما باندې ضربتما چې نو دا د ضربتنا تسنیه ده ضربتما او ضربتما مالګه تا زمانہ څه کړې کوله خو دې پټه کړې ما ته ګوره دا ضربت په اخره کې خو الف پکارو میم پکې نه ولګه ضربت تسنیه کومه نو ضربتا پکارو ها نمیم پکې د کم ځای نه راغی ضربتما پکې د کم ځای نه ویل دی باندې ها دا ضربتما دا ضربتنه جوړ دی او دا ضربتا چې موږ تسنیه نه جوړو نو صرف الف په پکې ولیکو نو پدې کې موږ د میم د کم ځای نه چیندل لیکو یا دا شانتي انتما نو انتما دا تسنیه نه انتره تسنیه لپاره به صرف الف سی واکله څنګه چې موږ په ضربه کې د ضربه نه موږ تسنیه جوړوله نو به الف سی واکو موږ ضربه ویل نه دا شانتي موږ ضربتا به وایو او انتا به وایو د میم په کې دا رقم ځای نه سی واکو دې خبره باندې پوه شئ ها دې وایي چې د میم په کې ما زګه سی واکو چې د دې بیا التباس سره نشي د الف اشباعي سره الف اشباعي هغه د ولګيږي چې هغه الف چې هغه راخدل شي اشباع ولګيږي راخدل دا لکه عربیان چې دي کله کله د مخاطب دا ضمیر چې کوم د واحد مؤنث د واحد مذکر مخاطب دا ضمیر کله کله لګ راکاږي لکه ضربتا جوړي او د انتا جوړي ته سیټ ته ودرېګا یا د شدا سید الله نمک جوړاړي ها نو چې کله اغي دراږي کنه نو د ضربتا جوړږي او د انتا جوړږي پوه شئ نو چې کله الف اشباعي د واحد مذکر مخاطب په شروع اخره کې الف اشباعي راشي نو د دې تسنیه سره په اخره کې صرف الف راشي او میم پکې نه راغله نو بیا پته نه لګي چې دا الف اشباعي ده او کنه د تسنیه سره ده او د دې فرق راوستلو لپاره د دې کې میم لیکل ده وز عربیان چې دا الف اشباعي کله کله سیوا کوي مدلګي دا شعر لیکل ده اخوک اخو مکاثرت ساری کله کشین د سعودي کتابونو کې ها ساده کنه اخوك اخو مكاثره وزهق وحياك الاله فكيف انت فانك ضامن بالرزق حتى توفي كل نفس ما زمنتا دغه ما دا ګوره کتاب به ورسو وایو دلګي دل اخوك اخو مكاثره وزهق وحياك الاله فكيف انت نو دلګي انت پکار ده فكيف انت ودا الف اشباعي په تور معنی انت یې لیکل او فانك ضامن بالرزق حتى توفي كل نفس ما زمنتا نو ما زمنتا باصل کړه ما زمنتا دوال مذکر مخاطب سره ما زمنتا او باخره کې په الف اشباعي پیدا کړه نو ما زمنتا ویل دي هغه پوښتنه دی معنی ها نو چونکی دوی عربیان چې نه دا مذکر مخاطب په سره کې الف اشباعي کله کله پیدا کوي نو کله تصنیه اخره کې صرف الف لیکل شوی میم وسره نه لیکل شوی نو بیا پته نه لګی چې دا تصنیه څه کړو کنه دا دواید څه کړو خو الف اشباعي په کې شو شو خو شو خاجي بیا د کتاب کې بیا سبق ومه بیا په شعر کې تفصیل وګم او بیا وی کنه چې دا ضربتما جو درې فرق راوستل لپاره چې د واحد او تسنیه مېنس کې د الف اشباعي په سره فرق راشي ندی کتاب الارض سے وکاو یو حرف سے وکول نه بغیر خو نه کېدل نو چې حرف دې سے وکاو نو مين دې ولې سے وکاو چې بل حرف نه سے وکاو واښوي ندی جواب داره چې لکه دین لاندې انتما ضمیر ده دلیل لاندې سره لکه څنګه چې د ضربا لاندې هوا ضربا لاندې هما نه دغه شان او د ضربو لاندې همو ده دغه شان دې د ضربتما لاندې چې انتما ضمیر ده او په انتما کې میم موجود ده نو ذکر لګي میم موجود شو او غمه دادا چې دلته کې انتما پکا انتا ده کنه ضربتما نو دلته کې دا تا راغلی دا او تا جنن دا وستی حرف ته
دا تا سره دسه افراد لل پکارو چې هغه تا سره نږدې وي تا سره سوي نږدې نه چې موږ په حروف کې سوچ وکړو هغه میم د دې سره چې اندان نږدې راغی میم سره څنګه نږدې راغی ځکه میم شفوي دی او تا چې اندا وستي نو دواړه لګای وسته او شفت دواړه یو ځای تقریبا د حرف په نسبت باندې دا نږدې دی یو بل ته نو ځکه د میم چې اندای سیوا کو خو شوي بیا چې لکه دې له خدا نور روم سیوا دي دا تا پکې د تا نه علاوه پکې نور روم سیوا دي د میم نه علاوه با ورته سیوا ده وا ورته سیوا ده دا نو دا ادي ولې سیوا کول چې د سیوا کو نو ځکه چې دلته لهما سره د مشابهت ته وجه لهما سره لکه الله کې منګه میم سیوا کړل کنه په تصنیف شوکه نو دلته په دې انتما کوم د میم چې دا سیوا کو پرې پوښوي ها بیا دا خبره ده چې ضربتما نو ضربتا باندې د تجر کنه دا غو لکه په دې باندې فتحه په اخر کې او ضربتما کې په دې تا باندې زمول راغله ضربتما کې پتا باندې زمول راغله دا غي جواب ذکر کوي چې په تما کې په ضربتما کې په تما باندې زم ذکر راغله چې دا فاعل علامه نه تما سره دا فاعل علامه او فاعل مرفوع وي بدل له چې رب نه شرط لري لکه چې ماضی نه نو کوم چې د رب په شان دی زم ناغه په دې باندې راوستله دغه خبره باندې پوښتنه تاسو او بل چې لکه زمین را سره فتحه را وستله نو د فتحي صورت کې د اختلاف راتلو التباس راتلو د واحد مذکر سری سره او کچرتا پیش په راوسته دا دغه زیر په راوسته د بیا به دغه سره مشابهاتو د واحد مؤنث حاضر سره مشابهاتو نو پیش به ذکر راو خو نه دغه پورو بیا زما او بل جواب دی چې لکه دا تابانی پیش څنګه راوستو کنه چې په اخر کې میم دی ضربتما دې په اخر کې څه میم دی او میم شفوي حرف دی نو میم دا تقاضا کوله چې زمانه وخت کې دې حرکت چې هغه شفوي میم په اخر کې راغله میم سره شفوي نه نه د شفتین نه اداګي نو میم دا تقاضا کوله چې زمانه مکه چې کوم حرکت وي نو هغه هم د بغاړه چا شفوي موږ به حرکاتو کوشش وکړو هغه نه بلکې سو زمه وا نو ځکه موږ زمه په دې نه مکراو د میم نه مکه زمه خوښوي وګورئ وزيدت الميم في ضربتما دا اصل کې اعتراض نه جواب دی وزيدت الميم دا اعتراض نه جواب دی اعتراض نه جواب دی اعتراض دا دی چې دا ضربتما دا کو جوړ شوی دی ضربتنا ضربتا واحد دی او ضربتما دا تسنیه را نو دا واحد چې کله تاسو نه جوړنه په اخره کې په کیسه باندې پریږي دا په غیر لکه میم ولي کو نو چې وزيدت الميم وزيدت الميم ذات کلا شوی دی میم په ضربتما کې حتى لا يلتبس بالف الاشباع تدې لپاره چې دې التباس را نشي د الف اشباعي سره الف اشباعي څه ته ویل کېږي چې د فتحې د حرکت د فتحه د لغه راکو د لشي فتحه راکو د لشي د نه الف پیدا شي دې لپاره چې دې التباس را نشي د الف اشباعي سره په مثل قول الشاعر اخوك اخو مكاثره وزحك وحياك الاله فكيف انت فانك زامن بالرزق حتى توفي كل نفس ما زمنت دس چلو کنه شاعر ورود دې شعر دار چې یو فړو یو خزوا دغه خاونو دی خاون به د خپل خسر ډیره زیاته مینا کوله د شپې نه وخت پورې بدون دی او غزانه به غب شپ لګو او دا خپل خزه به خندوله او وخت به وسره تیرو بیا دې سور شو چې دا سړی چې دا مړ شو دا خاونې مړ شو جلدی کور کې د دې سړی رورو جو هغه د خزه چې دا پنیکا واغستله یا دا خپل ورنداري پنیکا باندې واغستله هغه خاون چې دې مړ شو خدای خاون چې دې ټینشن وند کو دا نه خاون چې دې ټینشن و د شپې په وخت ود کېدو ما هغه سره په دې خبره اترې نه کول خندا منده جو اخذ جنن دې خپکړه اخذ ورته اخوك اخو مكاثره وزهكين وحياك الاله فكيف انت ولکه ستاورو چې نو غړي خندیدون کې سړی وړي خپل طبيعت والو اته خدای ژوند دی وته ته څنګه سړی وحياك الاله فكيف انت الله دې ژوند دی وته ته څنګه سړی فانك ضامن بالرزق حتى توفي كل نفس ما زمنت کچری تر چا د رزق ذمہ وار شو کنه نو هر یو چیز هر کس بمړ شي د چا چې تاسو موري غسل الله مطلب دا ته په پیسې کوم نه ته په پیسې کوم نه کته چا د موري دی واغسل چا د رزق د موري دی واغسل نه هر کس بعد الوګي نه مړ شي ویلې نو دغه نو د خځه خوندانه خپل خبره ځانه بکې ودلې محل استشهاد د لپاره دار مطلب یعنی محل استشهاد دې ته ویل کې دا شعر د سره لپاره راوړل شوی نو شعر د لپاره راوړل شوی دی په اخر کې فكيف انت
اته دې فكيف انت تسنگ سړی کنه نه انت پکار دې انت او په اخر کې ما زمینتا پکار دې ما زمینتا پای په کې اشباعي کړي ما زمینتا پوه شو دې معنی نو دلته دا مال استشهاد یعنی دا شی دې پر راوړل چې عربيان کله کله د واحد په څخه کې اشباع پیدا کوي نه هغه راکاږي نو دا انت زمینتا وای نو کچرته دا تصنیف اخره کې منګه صرف الف راوړل میم یو نه راوړل نو بیا په دې کې دا دغه دې به اقتباس راتلو د سره واښوي معنا دا ده اخوک اخو مکاثره وزهکن ستارور دا غرور وو ستارور خو هغه ډیر خندا والو او ډیر خوشاله والو اخو معنا والا وحياك الاله فكيف انت فكيف انت او تعالی الله ژوندې وساتي تسنګي فكيف انت پس تسنګي فانك ضامن بالرزق حتى پس کچتا ضامن شوی د چا ضمانت واغتو د رزق نه حتی دغه توفي كل نفس ما زمنتا وفات بشي کتاب غوړه کنه پھر سے وفات بشي هر یو نس داغه سو هغه چا چې تاسو موري او ته د چا چې تاسو موري واسه دلوګي نه مرشي دا ته خدا غي بری پوښوي دا ختم شو بل خبره ده نه چې بضربتما دا تسنیه نه ضربته نه ضربته په اخره کې میم نه راغله دلګي د امیر مولي سیوا کو کرا نه یو خدا غي انتباه بهم دا چې په کې بنور حروف کو سیواو تا یو حرف سیوا کوله د التباس نه بچ کېدو لپاره چې دې علی بیش 22 سره التباس را نشي نو د امیر مولي خاص کړی دې لپاره پوښوي وخصت الميم في ضربتما خاص کړی شوی د میم په ضربتما کې لئن تحته انتما مزمره ذکر دینا انتما چې لاندې پټه انتما دې پټه او په انتما کې میم نه په ضربتما کې میم دې وشولا ها وځدا چې پر انتما کې دا ولې دا میم چې دا پټ شوی دی دا ته وایي چې دا پر ضربتما کې مې ځکه پټ کړی دی په ضربتما کې دا میم ځکه راغلی چې دې لاندې انتما دی نو په انتما کې دا میم دا کوم در پر راغی انتما خدا نه دا انت نه راغلی یا خدا خبره التباس نه بچ کړو لپاره او بل دا چې تا او میم دی بل سره قریب المخرج دي تا او میم دی بل سره سری قریب المخرج دی به موجوده ده چې انتما دا لهما بشن چې لهما په اخره کې د هما په اخره کې میم دی نو دې په اخره کې میم راغلی ری پوښوي ها او ادخلت فی انتما او داخل کړه شوی دی دا میم په انتما کې لقرب المیم الى التا دغه چې دا میم چې تاسو نږدې ده په مخرج کې پوښوي وکیل ولشي تبعا لهما چې په انتما کې دا میم زیوا شوی دی چې دا تابع ده د هما تابع ده لسا هغه ټکه سره تبعا لهما دا تابع ده د هما لپاره کما یجو لکه څنګه چې دا خبر ورسره راشي په زمایلو کې واښوي وسبل دا خبره ده چې ضربته په اخره کې غتا باندې فتحنا او په ضربتما کې بلتا باندې زومنا ولې نو چې وزمت تاو فی ضربتما وضربتم وضربتن او په ضربتما په ضربتن کې راته چې نن دا ولې مرفوع راغله مضموم راغله لانها ضمیر الفاعل زکه چې دا ضمیر د فاعل زکه دا سره ضمیر د فاعل او فاعل چې دا مرفوع وي دلته غدا مرفوع نشي راتله خدا مرفوع سره چې کوم حرکت مشابه ده ضمه نه پیراله ها نو چې پری باندې وای کنه چې دوی چې دا د فاعل علامه ده او فاعل مرفوع وي نو رب په نشي راوستنو ضمه پیراوستا نو په ضربته کې عمره ولا کنه په ضربته کې عمره ولا جرام وزن بیا التباس راځي دلته کنه ځل ته ذکر کوم وخت وفتحت في الواحد او فتح راول شوی د فاعل په ضمیر باندې واحد کې خوفا من الالتباس بالمتكلم ځکه چې د التباس بیا راتلو د یرینا د متکلم سره ولا التباس په تسنیه او په تسنیه کې التباس نو د په تسنیه کې ضربتما څنګه راغله هغه پوهیږي به او دوی موجوده ده وقيل اتباعا للميم او دوی موجوده ده ویل شوی دي چې دا د میم د تابعداري دولینا چې بضربتم کې په اخره کې میم راغله ره په اخره کې سره راغله میم راغله ره نو دا ځکه بلی کې دینو دا او میم شفوی ارته نو میم وای چې شفوی امانو زمانه مخ شفوی حرکت پکار دی نه میم زمره وتا او بیا په لګرو سو اعتراض وکي چې لکه ته چې د میم نه مخ کې زمه پکار نو په ضربتون نه کې ولې راوستو په ضربتون نه کې ولې راوستو نه الته برته به وای چې دا ضربتون نه پس به ضربتم نه واشه الته بیا ورسره کوم ځای راغو بیا
وقيل اتباعا للميم لان الميم شفويه دغه ميم شفوي ده فجعلوا حرکت التاء من جنس یانو دو وګرځو حرکت التاء ما قبل د جنس نه هو الضم الشفوي دا سره ضم شفوي دا وزيدت الميم في ضربتم اخا بس دا ان شاء الله وضربتم بیا وای دی پرپوز ودا ها زي چلو